السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زما سره چې سایت کې دا کومه ویډیو تاسو ته ښکاري نو دا به تاسو د ثواب په نیت باندې شیر کوئ. ډېره سبقاموز ویډیو ده. من اوریدونکو دا د هغې بوډۍ کور دی کومې بوډۍ به چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه لاره تېرېدو او دغه بوډۍ به پرې کچره ورارتله، خځلې به یې په ورارتلې. دا هغه ځای دی. نو په دې پسې یو حدیث هم دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، تاسو ډېرې به اورېدلی هم وي. وایي زه به په دغه لاره تېرېدمه، دغه بوډۍ باندې په ما باندې به خځلې راتلې، په ما باندې به کچره راتله، خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به سیده جومات ته تلو، هلته به خلکو ته دعوت تبلیغ ورکو، خپل لمونځ به یې کوو، بیا به په دغه لار راتلو، بیا به پرې دغه بوډۍ دغه کچره خځلې به یې وراچلې. یوه ورځ دغه بوډۍ بیماره شوله او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغې تپوس له لاړو. من اوریدونکو دا هغه ځای دی کوم چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه لاره باندې قدمونه مبارک خوستی دي او دغه جومات ته به ورتلو. تاسو ته به د ویډیو کې ښکاري، دغه کې به خلکو ته تبلیغ ورکو، لمونځ به یې کوو او بیا به تلو. نو قدرمند اوریدونکو شکر الحمدلله نن دغه ویډیو موږ براه راست ګورو. الله دې په دغه ځای کې زموږ د ټولو نصیب وکړي. نو دا یو شارټ کټ ویډیو، امید لرم چې ستاسو ټولو به خوښه شوي. ما له راکړه اجازه د الله په امان.